مخې ته راغله وای څوک چې درې د جمعې مونځونه پرېږدي وای سړی د دین او د اسلام نه اوړي دا رښتیا ده؟ اوس د ما عقاب که دا پوښتنه جواب کوم. زموږ ورور وویل چې که یو سړی دی هغه درې جمعې پرېږدي نو دا په دې سره هغه کافر کېږي که نه؟ اصل کې حدیث الفاظ داسې نه دي. ټیک ده چې د عوامو ته ویرول پکار دي چې د یو کار نه وویرېږي او باید په هغې باندې عمل وکړي. خو حدیث داسې دی، د ابو هریره حدیث دی، اصل کې ابن عمر رضی الله تعالی عنہ د ابو هریره نه روایت کوي. عمل وکړي خو حدیث داسې دی ملګري چې راخېږي مایک بندول دا دواړه بیا د الله د رسول صلی الله علیه وسلم نه روایت دغه کوي. نبي صلی الله علیه وسلم خلکو ته ویل چې لینتهین اقوام عن ودعهم الجمعات او ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. والمسلمانانو تاسو جمعې د منځونه کوئ، که دا چېرته تاسو پرېښودو نو په زړونو باندې به مهرونه ولګېږي او غافله به پاتې شئ. بیا یو بل حدیث رسول الله چې من ترک ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. که چېرته یو سړی دی او هغه درې جمعې پرېښوستلې، الله سبحانه وتعالی د دې په زړه باندې مهر د منافقت او د ګناهګارۍ لګوي. د الله خواته را ګناهګار ولیکلی شي، لکه څنګه چې حدیث نه معلومیږي څوک یو ګناه وکړي نکتت نکتة سودا پر یې زړه تور داغ ولګېږي نو کافر داسې ورته نه شو ویلی ورور. خو نور داسې ده چې دغه حدیث نه دغه الفاظ ثابت دي، باید د جمعې مونځ قضا نه شي. خو شیخ صاحب مسله دا ده که نه، دلته چې موږ کوم ځای کې کار کوو زموږ نه جومات چې دا 80-90 کیلومتره لرې ده، نو بیا دلته چې دا هره ورځ مثلا هره جمعه موږ ته چوټي هم نه راکوي، نو په دغه صورت کې څه علاج پکار دی؟ تاسو څو نفره وئ؟ دلته خو زه په دغه ځای کې خو 2 نفره یو، 2 مسلمانان یو پکې. اصل کې رور مې که هر څنګه خو دا خبره خو د همیش لپاره که چېرته یو جومات به جمعه وي او سړي دغسې یو ځای کې کار وي نو بیا به هم شریعت کې څه نه څه دغه وی چې یو سړي همیش لپاره داسې کار خو د همیش لپاره که چېرته یو جومات به جمعه وي او سړي دغسې یو ځای کې کار وي نو بیا به هم شریعت کې څه نه څه دغه وی چې یو سړي همیش لپاره داسې کار چې د جمعې مونځ پسې نه شي کولی دغه ښار به پرېږدي او که په دغه وطن کې نه شي کولی دغه وطن به پرېږدي. رور مې ښه دا داسې وړه مسله نه ده. زموږ یو مونځ پاتې دی هغه موږ تباه او برباد کړو. صحیح ده، مننه، پوه شوم په هغه خبره. نور خو الحمدلله عبادت کو، خو بس دا د جمعې مونځ چې ده که نه دا نو مجبوره کومه بله لاره وباسو، دا غټه مسله ده. مننه کوره. دا زموږ د خلکو ته